بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصے سبق نمبر 232 سے او الدرس الثانی والستون یعنی 2 درس سے 62 نمبر درس ته. په نن درس کې موږ یو ضروری قاعده وایو او د الفاظ معنی وایو. ضروری قاعده دا وای د مئتن سلو ته وای 100 ٹھیک شو، او الفن زرو ته وای 1000 او میلیون 10 लाख ته وای 10 لک ته میلیون وای میلیون 10 लाख قاعده ٹھیک شو. دیتا د 10 लाख ته میلیون وای. یو میلیون کې 10 لک ای، یو میلیون کې 10 لک ای. مئتن سل، الفن زر او میلیون 10 لک ٹھیک شو. نو د مئتن الفن او د میلیون نه وروسته تمییز یعنی معدود با مفرد یعنی واحد او مجرور راځي. دلته با معدود دلته کې ورسره با ولیکو. د مئتن یعنی د 100 نه او د الفن یعنی د زرو نه او د میلیون یعنی د 10 لکو نه وروسته تمییز یعنی معدود با مفرد بوي، مفرد یعنی واحد ښه، او مجرور برازي لکه ګوره مئتو د سل نه پس ګوره مئتو طالبین وګوره دا طالب چې واحد هم دی مفرد، وګوره مفرد او مجرور هم دی، وګوره حالت جری کې هم دی. نو دا د سلو نه وروسته راغی، د سلو نه وروسته نو دیتا تمییز هم وای او معدود هم ورته وای. دیتا عدد وای، عدد د 100 ته عدد وای او دا طالبین ولا معدود دی، معدود ٹھیک شو. نو دی معدود ته تمییز هم وای، تمییز صحیح شو. نو مئتو طالبین د سلو د پاره دا طالب نه دا واحد هم راغی، مجرور هم راغی. اوس په د زرو د پاره هم داسې راځي. الفو قلمین زر قلمونه. نو ګورئ دا قلم چې دی دا واحد هم دی او مجرور هم دی ٹھیک شو. دقه شان میلیونو طالبین 10 لک طالبان ٹھیک شو. نو ګورئ دا طالبین ورلا واحد هم راغی او مجرور هم راغی. خو یو خبره بله یاد وساتئ، مخکې به اوس دې کې راشي چې دا د مذکر او مؤنث دواړو دپاره به یو شان راځي. څنګه مئتو طالبین، دا طالبین ولا مذکر دی که نه، همدقه مئتن دی ټیک شو. همدقه مئتن د مؤنث دپاره هم راځي. مئتو طالبتن، الته طالبین دی، دلته طالبتن کا مؤنث کا طالبتن ٹھیک شو. نو دا طالبتن واحد هم راغی مجرور هم راغی. دقه شان الف طالبتن، میلیون طالبتن. نو دا مئتو الف او میلیون دا د مذکر او مؤنث دواړو دپاره راځي. که دا معدود مذکر وي هم به همدقه مئتو او الف او میلیون وي، او که دا معدود ورله مؤنث کې دا دی نو ما وګورئ مئتو دلته کې هم دی د مؤنث دپاره، دا معدود مؤنث دی نو دا مئتو دلته کې هماغه مئتو دی، او دلته دا معدود مذکر دی نو مئتو هماغه مئتو دی ٹھیک شو. همدقه طالبتن سره دا میلیون مو لګوه، همدقه ورسره الف مو لګوه صحیح شو. او د مذکر او مؤنث دواړو دپاره یو شان وي. نو دقه وګوره مئتون همدغه خبره وه چې د مذکر او مؤنث دواړو دپاره یو شان وي. او که چېرته دې سره یعنی د مئتو سره الفو سره او میلیون سره ورکوټې عدد راشي، یو عدد دا وي یو ورسره بل یو ورکوټې عدد راشي، نو دا تمیز یعنی معدود به د ورکوټې عدد تابع وي چې بیا ورکوټې عدد څنګه غواړي نو هغه شانتې به ورله بیا راځي ٹھیک شو. یو خدا قاعده وا. اوس معانی الکلمات د الفاظ معنی. نو الفن زر 1000، الفن زر یا 1000، الفن زر 1000. میلیون 10 लाख، میلیون 10 लाख، میلیون 10 लाख. ثمن قیمت ته وایي، ثمن سا سره ښه شروع کې چې ساوي درېو نقطو والا ساوي. نو ثمن قیمت. نسمتونه ورته وایي، نسمم ورته وایي. دا انسان ته وایي، جاندار ته وایي
هر قسمه جاندار د پاره دا نسمه راځي. جامعه په عربی کې جامعه غټي یونیورسيټي ته وایي، یعنی د دې 12 نه پس چې بیا 14 14 15 14 څنګه څنګه دلته کې وي اقا هغې ته جامعه وایي. او د 11 او 12 ته کلیه وایي، کلیه کالج ورته وایي. ٹھیک شو، کلیه. نو جامعه یونیورسيټي او کلیه کالج. صحیح شو. 100,000 ستوي دا یاد ساتي، یو لاک ته وایي. 100 سلو ته وایي، 2000 زرو ته وایي. نو دا سل پیرې چې دا زر را یو ځای کې نو 1 لاک ته جوړیږي. ٹھیک شو. سل زرګونانو نه 1 لاک جوړیږي. نو دغه ته وایي 100,000. نو دا 100 چې دی که نه د دپاره دا عدد 1000 چې دی دا مجرور هم راغی، واحد هم راغی. نو 100,000 1 لاک، 100,000 1 لاک. 10 ملايين ملايين چې دی که نه دا میلیون ته وایي. مونږ ورته میلیون وایو، دوی ورته ملايين یا میلیون وایي. حالت رفعی کې به میلیون وي، حالت نسبی او جری کې ملايين راځي. ٹھیک شو. نو 10 ملايين نو 10 میلیونه. نو ما تاسو ته وي په 1 میلیون کې 10 لکۍ، 1 میلیون کې 10 لکۍ، په 10 میلیونو کې 1 کروڑ وي. ٹھیک شو. اجرتون چې دا کرایه ته وایي، کرایه. اجره بیا سکان معنا دا اوسیدونکې، باشنده اوسیدونکې. او درجتون چې دا نمبر تم وایي، یعنی دا زما پلانې درجه ده، یعنی زه په پلانی نمبر کې زه په پلانی نمبر کې. او دغه درجتون چې دا پوړی تم وایي، پوړی یعنی نه پوړی، سیړی ورته وایي. ها جندي دا فوجي ته وایي، جندي فوجي. ٹھیک شو. نو امید ده تاسو په دې باندې پوه شوي. دا زمونږه د نن ورځې درس و. راتلونکي درس ور اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام.